ستاسو د وړاندې ده دا دروغ ویلي وی زه به په وزیر اعظم هاوس کې صرف 3 ملازمین ساتم په ایمان یې ویلي که نه ویلي نن صرف د وزیر اعظم هاوس د ملازمینو تنخواګانې دا 38 کروڑ روپۍ دي 3 ملازمین 38 کروڑ روپۍ تنخوا نه اخلي کوم ملازمین چې په پرایم منسټر کې وو هغه ملازمین نن هم او هغې ته د هغې پرایم منسټر هاوس خرچې سیوا شوي دي خو هغه کمې شوي چېرته نه دي په هغې کې د ټکس د راغونډولو هدف په 15 کاله کې د 19,000 ارب روپو نه 38,000 ارب روپو ته رسېدلی و دا نالایقه حکومت چې کله راغی هغه ټکس کلیکشن چې هغې کې هغوی 100% اضافه کړې وه دې نالایقه حکومت د سټیټ بینک رپورټ ما لوستلو هغې کې لیکلي دي چې دوی اضافه 100% خو سکې 80% خو سکې 50% خو سکې 10% خو سکې 1% اضافه خلاصه کې په ماینس کې روان شو او د هغې نه کم ټکس سخت کال چې کم دی نو دوی په دې ملک کې راغونډ کړی دی دا د سټیټ بینک اف پاکستان خپل رپورټ دا خبره کوي زه حیران دی خبرې ته یم اوس هم بعضې خلک شته دی چې هغه د دې نالایقه او د دې نااهله حکومت دفاع کوي ما ته د هغې په عقل باندې افسوس دی ما ته د هغې په شعور باندې افسوس دی چې د نن نه وروستو به تاسو په کومه تمه باندې ناست یې د دې نالایقه خلقو د حکومت د سپورټ لپاره یو داسې بدکرداره سړی دوی د خیبر پښتونخوا د حکومت د طرف نه په 3,45,000 روپۍ باندې په کنسلټنټ لګولی دی کوم سړی چې په برطانیه کې په بدفعلۍ کې هغه 4 میاشتې جیل تیر کړی دی سهیل د هغه نه نوم دی او بیا د هغې نه وروستو په اټلي کې د ماشومانو د بدفعلۍ ویډیوګانې به یې جوړولې او هغه به یې په نټ اپلوډ کولې په هغې پورنوګرافي دی که څه شی دی په هغه سیس کې هغه سړی ډیپورټ کړلی شو هغه بدفعله بدکرداره او بدبوداره انسان زه دا تپوس کوم چې د هغه ګینګ او د هغه ګروپ او د هغه په دغه کیبینټ کې او په دغه منسټرانو کې په دغه پی ټي آی کې د هغه هم خیاله خلق دا د دې قوم ته ښکاره کړلی شي چې زما د ټکسونو د بیلونو نه تاسو داسې قسم بدکرداره خلق ماهانه په 3,45,000 روپو په تنخوا باندې ولې ملازمان کوئ هغه بدبخته او بدفعله او بدکرداره او بدبوداره انسان او بل ورځ ګرفتار شو او هغه د دې خبرو اعتراف وکړو زما محترم ورونو چې د کوم حکمران دروازې دا د طوایفو د کنجرو او دا د ډمانو د ګوتو په سکو باندې کولاویږي او د هغې حکمرانانو دروازې د لاهور د نابینا افرادو دپاره بند وي کوم نابینا معذور افراد چې بله ورځ د خپلو حقوقو د مظاهرې دپاره راووتل او دې حکومت په هغې باندې لاټي چارج وکړو